چونکه زمونږ د شیخ و مرشد د سیدنا و مرشدنا قطب الاقطاب غوث الزمان قلندر وقت متبع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت پیر طریقت رہبر شریعت سید السادات فخر السادات پیر سید شمشاد علی شاہ باچا سے مبارک الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ د عرس مبارک آمد دے کله چې د یو ولی کامل د شیخ کامل د عرس مبارک د خبره خورشي نو بعض خلک لږ پریشان شي او هغه رنګارنګ خبره را شروع کی په دغه موقع باندې ایت غریب خلک هم بیا ډېر رایات شي که د جشن عید میلاد النبی صلی الله علیه وسلم محافل وي نو په دغه موقع باندې هغوی ته هم غریب و مسکین رایات شي ټول عمر به چرته غریب و مسکین سره مدد نه کړي ګوره په هغه موقع باندې دته دا غریب و مسکین نه یادېږي کله چې دی مري ته په سیل باندې رواني په هغه موقع باندې دته دا غریب و مسکین نه یادېږي کله چې دی رایورویو ته روان دي کبانو لپاره کبابو دپاره غوښې دپاره په هغه موقع باندې دته دا غریب و مسکین نه یاده چې دی په سیلونو باندې ګرځي کله نیاتیا ګلی ته او کله ابټاباد ته او کله ایوبیا ته کله سوات ته کله کالام ته کور کې به د دغه انسان پنځه شپږ جوړې پیزار پروتي خو چرته به غریب مسکین ته هغه زوړ پیزار دی ورنکي ګورې په کور کې به د سره لس پنځلس شلو پورې جوړې ځوړندې وي په محله کې به یو غریب مسکین شخص وي خو دغه انسان به چرته غریب مسکین ته هغه زوړ لباس هم خپل ورنکي خو چې کله د جشن عید میلاد النبی صلی الله علیه وسلم محفل وي یا د یو ولی کامل شیخ کامل د ایصال ثواب په سلسله کې د عرس مبارکي نو بیا دا ډېر خلک پریشان شي حالانکه هر مکتب فکر والا چې دي هغه ټول محافل کوي په خپلو موقعو باندې نو په هغه موقعو باندې هم دی ته بیا غریب و مسکین شخص نه یاد ګورئ د داسې خلکو بینک بیلنس چې تاسو وګورئ بینکونه د پیسو نه ډک وي ګورئ نو زمونږ بعضې ناپوهه خلک هم بیا لږ پریشانه شي او بیا یو عجیبه تپوس دا کوي چې آیا تاسو د دې شخص عرس کوئ آیا د ایمان وړلی دی که نه دی وړلی آیا د خاتمه په اسلام شوې ده داسې قسمه تپوسونه زموږ د سنیانو نه وکړي نو هغه پریشانه کړي موږ تاسو ته بارها وایو چې خپلو علماو سره کښېنئ مشایخو سره کښېنئ الحمدلله زمونږ دارالعلوم دی هلته ځئ وسوسه وي ستاسو پړه کې هغه وسوسه ځان له ختموئ ګورئ بیا رنګارنګ نور اعتراضات کوي چې یاره په دې عرسونو کې ډمامې والے کېږي چرس او بنګ په کیسکلی کېږي دا اعتراضات هم کوي بیا وایي چې آیا تاسو د دې ولی کامل عرس کوئ تاسو ته پته ده چې دی خدای بخلی دی نو په داسې قسمه تپوسونو باندې زموږ د اهل سنت والجماعت د ساده لوح دوستان احباب لږ پریشانه شي نن به انشاءالله په دې ټولو باندې لږې خبرې کوو چې تاسو په ذهن کولو شي
اول عرس وپېژنئ عرس ویل کېږي څه ته. الحمدلله چې زمونږ څونه مجالس دي دا ټول د قرآن او د حدیثو مبارکانو مطابق دي. ګوره دا خبره په ذهن کې اول کېدی. منګه د یو ولی کامل شیخ کامل د یو مرشد کال په کال عرس مناو، د یو صحابي عرس مناو. منګه الحمدلله د خلفای راشدینو عرس مناو کو، د امام حسین سے مبارک عرس مناو کو. نو دغه مجلس ته بعض خلک سالانه فاتحه خانیم وی، څوک ورته برسی وی، او مونږ عرف عام کې ورته عرس وایو. څوک ورته کانفرنس هم وایي. ګورې مفتی محمود کانفرنس شو، مولانا سمیع الحق صاحب کانفرنس شو، هغه هم د ایصال ثواب په نیت باندې هغه یې جوړی. هغه ورته کانفرنس وایي، موږ ورته عرس وایو. نو موږ دا عرس ولې دې ته وایو؟ اول په دې باندې ځان پوه کړئ. موږ د عرس د حدیث مبارک په رڼا کې دې ته وایو. د مشکات شریف حدیث مبارک ته باب اثبات عذاب القبر کې دغه حدیث مبارک موجود دی. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو مومن بنده ولی کامل شیخ کامل زما امتی د الله یو برگزیده بنده وفات شي، د قبر سوال جواب د پاره فرشتي ورته راشي، دنه تپوس کیږي من ربک، رب دې څوک دی؟ دغه ولی الله دغه نیک بنده ورته فرمایي ربي الله، زما رب الله دی. ځکه چې ټول عمر رب یاد کړی وي، 2 فوټه لاندې راکوشي ولې دنه خپل رب هېر شو څه نه. دته رب ښه یاد دی. په قبر کې څنګه چې ورته په دنیا کې په تنهایي او مجلس کې ورته رب یاد و، داسې په دې تور لحد کې ورته خپل رب یاد دی. ګوره بیا دغه فرشتي ورته بل سوال کوي چې ما دینو که دین دې څه شی دی؟ هغه ولی الله هغه عالم چې ټول عمر د قرآن او د حدیثو مبارکانو خدمتونه کړي وي، د دین اسلام مطابق هغه زندگی تیره کړې وي، د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم د سنت مطابق هغه ښکلی ژوند تیر کړی وي. آیا 3 فوټه یا 4 فوټه لاندې راکوشو هغه دین هغه نه هیر شو؟ نه، دی ورته ډایرکټ جواب ورکوي دینی الاسلام، زما دین اسلام دی، زما دین اسلام دی. دریم تپوس د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم په شان اقدس کې تینا بیا کیږي. فرشتي ورته عرض کوي ما كنت تقول في حق هذا الرجل. دام یو اختلافي مسله ده. بعضې علما وایي چې د حضور مبارک چهره مبارک ورته ښودلی کیږي، بعضې علما وایي چې نه حضور مبارک جلوگر کیږي. شیخ عبدالحق محدث دهلوی مبارک رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې دغه مؤمن بنده قبر الله تعالی داسې وسیع کی چې د حضور مبارک قبر ته د قبر مخامخ شي. وي حضور مبارک ته د ښکاري او د حضور مبارک ته ښکاري. وی د خپل قبر نه د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم دیدار کوي لګیا وي. وی فرشتي تینا تپوس کوي چې دغه عظیم هستی په باره کې به تا په دنیا کې څه ویلې، څه عقیده دی وه؟ آیا د ځان په شان د بنده ګډلو که نه د خپل آقا او مولا پیغمبر دی ورته ویلې؟ وی دغه ولی الله دغه نیک بنده ورته فرمایي هو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا خو محمد رسول الله دی. ټول عمر مې د بسې جړاګانې کړي دي، د دیدار د پاره خو زه ډېر مشتاق وم. ما خو په دنیا کې سوال کولو چې یا الله مال رانه والا، اولاد رانه والا، په خپل ځان مې اخته کا، خو د حضور مبارک یو دیدار راله راکه، یو دیدار راله راکه. تاسو ما نه د ده په باره کې تپوس کوئ چې دا څوک دی؟
کله چې دغه تپوسونه د دغه ولی الله نه وشي وایي دغه فرشتې روانې شي خو د نه روانېدو نه مخکې دغه ولی الله ته یو اعلان کوي نم کنومت العروس داسې اوده شه لکه د ډومبۍ شپې ناوې بېغم اوده شه جنتی هواګانې په دغه ولی الله باندې را شروع شي جنتی قالین ورته په قبر کې واچولی شي او بیا ورته فرمایي لا یوقظه الا احب اهله الیه داسې ناوې چې بغیر د خپل خوږ ملګري نه بل څوک نه راپاسوي یعنی تا به الله پر ورځ د محشر د دې قبر نه بیا راوچتوي نو په دغه ورځ باندې دغه ولی الله ته فرشتو فرمایلی دي چې داسې اوده شه لکه د ړومبۍ شپې ناوې یعنی خوشحالي ورځ د تا لپاره عرس ویلی کېږي څه ته عرس ویلی کېږي خوشحالۍ ته عرس ویلی کېږي واده ته هم ویلی کېږي ګورئ په عرف عام کې او چې کوم دلهن وي هغې ته عروس ویلی کېږي او دلها چې د واده الک ورته مونږ وایو په عربي زبان کې ورته عریس ویلی کېږي عریس نو دغه حدیث مبارک په رڼا کې مونږ د ولی الله چې کوم د وفات ورځ ده په هغه ورځ باندې مونږ چې کوم دی عرس کوو ځکه چې په دغه ورځ باندې دغه فرشتو دته همدغه فرمان جاری کړی وي ګورئ بل مونږ دغه ورځ ته عرس ځکه وایو چې څنګه مخکې ویلې چې په قبر کې د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم دیدار کیږي او د حضور مبارک دیدار دا خو د اخترونو له لوی اختر دی ګورئ د هر څه اخترونه خوشحالیانې دا لوی لوی نعمتونه کومو ته میلو دي دا خو د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم د برکته الله را کړي دي ګورئ نو ډېر نعمتونو ډېر خوشحالیانې د هغه دیدار نظار شه ګورئ نو په دغه ورځ باندې دغه ولی الله ته ډېره انتهایي خوشحالي محسوس شوي وي دغه نیک بنده ته ډېره زیاته خوشحالي میلو شوي وي نو په دغه ورځ باندې فرشتې ورته ځکه فرمایي چې نوم که نومت العروس داسې اوده شه لکه د خوشحالۍ پر ورځ باندې څنګه انسان اوده کېږي نو د هغه د خوشحالۍ ورځ باندې چې کوم دی چې دی ولی الله ته پې ډېر خوشحالي میلو شوي وي مونږه دې ورځې ته عرس وایو د عرس حقیقت څه شی دی موږ د عرس پر ورځ څه کوو موږ د عرس پر ورځ دوه عمله خصوصیت سره کوو یو د صاحب قبر سلام کوو او بل صدقه او خیرات کوو بس دا زمونږه خصوصي معمول وي په دغه عرسونو کې د صاحب قبر سلام کوو او صدقه کو آیا حضور مبارک صلی الله علیه وسلم هم داسې د اولیاء د شهداء د صالحین قبرونو ته کال په کال تللی دی بالکل تللی دی فتاوی شامی جلد اول کې فرمای مصنف ابن شیبہ مبارک رحمت الله تعالی علیہ هم لیکلی دي چې حضور مبارک بس صلی الله علیه وسلم به هر کال د احد د شهیدانو سلامۍ د پاره تشریف وړو ګوره د هغوی قبرونو مبارکو سره به ودرېدو دا رنګې تفسیر کبیر او در منصور کې هم لیکي چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دا ثابته شوې ده چې هغوی مبارک به هر کال د شهدا او قبرونو سلامۍ د پاره تشریف وړو او فرمایل به ورته سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار سلام دی پتا سو باندې اے صاحب قبر والو بما صبرتم په سبب د ستاسو د صبر فنعم عقب الدار سخ کول کور مو د آخرت سخ کول کور مو د آخرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی مبارک رحمت الله علیه په فتاوی عزیزی کې لیکي چې څه خلق راجم شي
که څه خلک راجم شي او د کلام الله تلاوت شي او بیا خراسکات او شیرینی باندې فاتحه خوانی وشي او په حاضرینو باندې دا تقسیم شي، نو که دغه عمل څوک وایي چې د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم په دور کې نه دی شوی یا د خلفای راشدینو په زمانه کې نه دی شوی، وایي که څوک په تاسو د اعتراض وکړي چې دغه عمل خو د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم په دور کې او د خلفای راشدینو په دور کې نه دی شوی، خو وایي زه دا وایم که دغه عمل څوک وکړي نو هیڅ حرج پکې نشته، ګورئ نه هیڅ ګناه پکې نشته، ځکه چې په دغه عمل سره د ژوندو د اعمالو نه الله تعالی وفات شو د خلکو ته خیر رسوي. حضرت شیخ عبدالعزیز محدثی دهلوی مبارک رحمت الله علیه دا داسې عالم دی چې د بریل علما او د دیوبند علما ټول د خپل د سر تاج ګڼي، ګوړي دغه رنګي زبدة النصائح فی مسائل الذبائح کې حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ په دې پاکستان کې یو عالم تیر شوی دی چې هغه ته په خط کې لیکي مولانا عبدالحکیم سیالکوټی مبارک رحمت الله علیه دا غنوم دی او دا ډیر جید عالم تیر شوی دی په تاریخ کې ډیر لوی کارنامې د عبدالحکیم سیالکوټی رحمت الله تعالی علیه په خپل ژوند کې کړي دي. نو شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی مبارک رحمت الله تعالی علیه ته فرمایي چې مولانا صاحب د شریعت چې کوم مقرره فرایض دي هغه ټول خلک چې کوم دی هغه فرض مني، یعنی د شریعت چې کوم فرایض دي هغه ټول چې کوم دی مني، ځان نه څوک فرایض نه جوړي او د صالحینو د اولیاء د قبرونو نه فایده او برکت اخستل او د ایصال ثواب او د قرآن تلاوت او د شیرینی تقسیمول او د هغه شیرینی او خوراک سره د هغه وفات شو د خلکو مدد کول دا د علماء اجماع ده او په دا ډیر احسن عمل دی، دا ډیر احسن عمل دی په دې د علماء اجماع ده، یعنی د دې باندې ټول علما متفق دي چې خراسکات تقسیم شي په ایمان فاتحه خوانی وشي او هغه ولولات وربخلی شي، وای دا ډیر حسن عمل دی، یعنی ښکلی عمل دی، په یو خط کې ورته لیکلي دي. بل د دیوبند مکتبه فکر یو عالم تیر شوی دی چې ټول علماء دیوبند هغه خپل شیخ او مرشد مني، مولانا امداد الله مهاجری مکی سے مبارک رحمت الله تعالی علیه، چې دا د مولانا اشرف علی تانوی صاحب او مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب مرشد دی، هغه یې خپل مرشد ګڼي. د مبارک په فیصله هفت مسئله کې فرمایي چې زما د فقیر دغه طریقه ده چې هر کال د خپل پیر او مرشد د روح مبارک د ایصال ثواب د پاره ړومبه قرآن خوانی وکم، ړومبه د قرآن ختم وکم او کله کله وی وخت کې وسعت وي ټایم را سره وي نو بیا مولود شریف هم وکم، د حضور مبارک صفاتونه پکې وکم وی او بیا حاضرینو ته خوراک وړاندې کم او د هغې سوا خپل مرشد ته ور وبخم وی. دا د امداد الله مهاجر مکی صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه او دا مولانا امداد الله مهاجر مکی صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه پیر و مرشد سوکو دا غنم حضرت شیخ نور محمد جنجانوی رحمت الله تعالی علیه، شیخ نور محمد جنجانوی رحمت الله تعالی علیه او مولانا امداد الله مهاجر مکی سے مبارک رحمت الله علیه د دوینا د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم په حکم سره په چشتی صابره کې بیعت کړو. ګوره امداد الله مهاجر مکی سے مبارک رحمت الله تعالی علیه د شیخ نور محمد جنجانوی رحمت الله علیه نه په چشتی صابره کې د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم په حکم باندې بیعت کړو. ګوره خبر ګوره ذهن نشین کوي بل خلکو ته د بیعت هم نوې شي ښکاري. ګوره دارنګه یو خبره به دغه زمن کې وکم زمونږ خلپنجو بابا مبارک رحمت الله تعالی علیه چې دا د نقشبندیه کې د شیخ احمد سرهندی صاحب د مجدد الفسانی سے مبارک رحمت الله علیه مرید دی. ګوره
او په چشتیه صابریه کې د سید امیر الله ابو الفتح کمباچی سے مبارک رحمۃ اللہ علیہ مرید دے گورے او دا سید امیر الله ابو الفتح کمباچی سے مبارک رحمۃ اللہ علیہ اخون بنجو بابا رحمۃ اللہ علیہ د پار اکبر پوری ته پخپل تشریف روڑے گورے په 991 یا 990 ہجری کې اخون بنجو بابا رحمۃ اللہ علیہ په چشتیه سلسله کې بیعت کړو گورے تقریبا چې دغه وخت کې د 48 سال عمر وګورئ او سید امیر الله ابو الفتح کمباچی رحمت الله علیه د حضور مبارک په حکم سره اخون پنجو بابا ته راغلی وګورئ ښه دا ګورئ په تاریخ کې دا خبرې موجود دي ګورئ د دې نه ځان خبر کوي ګورئ الحمدلله زموږ دا سلسله حق دي ګورئ په دې باندې د حضور مبارک خصوصي نگاه د خصوصي نظر دی په ګورئ دارنګي مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب چې دا د دیوبند مکتبه فکر یو ښکلی عالم تیر شوی دی دی په فتاوا رشیدیه کې په جلد اول کې په کتاب البدعات کې لیکي چې د عربو نه معلومه شوې ده چې عربیان د حضرت سید احمد بدوی رحمت الله تعالی علیه هر کال عرس په ډېر شان سره مناوي ګوره پخوا به عربم د خپلو مشرانو عرسونه به کول ګوره عربیانو به هم د خپلو مشرانو عرسونه کول مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب لیکي چې عرب د سید احمد بدوی رحمت الله تعالی علیه هر کال په ډیر شان سره چې کوم دی عرس مناوي او بیا مخکې وایي چې خاص د مدینه منورې علما د حضرت امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ مبارک خصوصي عرس مناوي امیر حمزه سے مبارک د حضور مبارک تر دی او بیا مخکې وایي چې غرض دا چې تمام دنیا مسلمانان علما صالحین خصوصا د مدینه منورې خلق په عرس باندې عمل کوي ان په ټوله دنیا کې د اولیاء او د بزرګانو عرس مناوي ګوره او کوم کار چې مسلمانان خغني هغه د الله تعالی په نظم باندې هم خوي ګوره دا مولانا رشید احمد گنگوہی چې دا د دیوبند مکتبه فکر دی هغه دا خبره په خپل کتاب فتاوا رشیدیه کې لیکلې ده ګوره د دیوبند مکتبه فکر مخکینی علما د عرسونو قائل وګوره ښه دغه رنګي بعضې خلک یو خبره کوي چې کوم شخصیت چې وفات شو آیا تاسو ته دا پته ده چې دا ولی دی آیا تاسو د عرس کوئ تاسو ته دغه پته ده چې د په ایمان سره دنیا نه تللی دی دغه یو اعتراض بعضې خلک کوي د شریعت دا مسله یاد ساتئ چې د جون ظاهري احکام د مرګ نه پس هم جاری کیږي ګوره د جون چې ظاهري احکام سدي هغه د مرګ نه پس هم جاری کیږي په جون چې څوک مسلمان وي هغه پس د وفات هم ګوره مسلمانی په جون چې څوک مسلمان وي هغه پس د وفات هم مسلمانی او چې څوک دنیا نه لاړ شي مسلمان داغه کفن دفن بنګه سکو د اسلام په طریقې سره کو داغه میراث داغه ټول مال منګه د اسلام په طریقې سره تقسیمو ولی چې دغه انسان دغه مومن بنده چې کوم دی دین اسلام مطابق جون تیر کړی دی او دغه رنګ چې یو کافر دنیا نه لاړ شي نو داغه چې د جون څه طریقه و هغه شان احکام به دغه د مرګ نه بعد هم پاغه جاری کیږي نو داغه میراث په چکم دی داغه د خپل دین مطابق تقسیمیږي داغه کفن دفن به داغه د خپل دین مطابق کیږي د اسلام مطابق به نه کیږي دلته بیا یو بل اعتراض کیږي چې یاره کېدی شي چې دغه مومن مسلمان تاسو یادوي چې د ایمان نه وړلې نو دا هم خبره یاد ساتئ چې زمونږ په شریعت کې احتمال معتبر نه دی کېدی شي زمونږ شریعت ته نه ګوري کېدی شي ته زمونږ شریعت نه ګوري شریعت تا ته وایي چې ظاهري جون دې څو هغې باندې عمل وکړه بس
که احتمال ته ګورې نو بیا کیدای شي ته چې ګورو بیا خپل پلار اوس وځوه کیدای شي هغه ایمان نه وړلی بیا خپل پلار اوس وځوه چې کله مړ شي وی کیدای شي زما پلار ایمان نه وړلی زه یې سوځومه مور دې وفات شي وی کیدای شي زما مور ایمان نه وړلی زه مور سوځومه شریعت احتمال ته نه ګوري شریعت چې کوم دی په ظاهر باندې حکم جاری کوي ګوره شریعت تا ته دا فرمایي چې څنګه دغه بنده په ظاهره چې کوم دی ژوند د مسلمانۍ تیر کړی دی داسې پس د وفات هم د هغه احکام د مسلمانۍ به جاری کیږي ګوره دغه رنګې علماء کرام فرمایي چې څنګه یو مسلمان بنده کامل بنده په ژوند باندې د الله نیک بنده و پس د وفات او هم هغه انسان د الله نیک بنده دی ګوره پس د وفات او هم هغه د الله ولی دی ګوره د هغه وفات کېدو سره د هغه ولایت سلب شوی نه دی ګوره او د دې حدیث مبارک د دې په باره کې یو حدیث مبارک شته په کتاب الجنائز کې حضور مبارک صلی الله علیه وسلم د حدیث مبارک را نقل شوی دی په مسلم او بخاری شریف کې دا حدیث مبارک شته چې د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم په مخ کې یو دوه جنازې تیرې شوې د یو جنازې خلکو ډیر تعریف وکړو چې دا ډیر ښه انسان و ډیر نیک عمل و مزګزار او تهجد گزار او ښه اخلاق و دا هغه ډیر تعریفات حضور مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایل وجبت د لپاره واجب شو څو وخت بعد یو بله جنازه تیره شوه چې د هغه خلکو بد ویلې چې دا ډیر بد عمل او دا داسې و د هغه قباحت بیان کړو حضور مبارک صلی الله علیه وسلم د هغه په باره کې هم فرمایل وجبت واجب شو د لپاره حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د حضور مبارک نه سوال کوي اے د الله رسوله تاسو دا وړومبۍ جنازې په باره کې مو فرمایل چې وجبت او د دویمې جنازې په حق کې تاسو فرمایل وجبت حضور مبارک صلی الله علیه وسلم تو فرمایل انتم شهداء الله فی الارض تاسو د الله تعالی گواهان یې پزمکه باندې تاسو پزمکه باندې د الله گواهان یې تاسو د مخکینی په مسلمان بنده په باره کې فرمایل ټولو چې دا ډیر ښه انسان دی نو تاسو ټولو په گواهی ورکا بالکل دا د الله تعالی په نسبت باندې هم یو ښه انسان دا هم د الله په نسبت باندې یو ښه انسان د الله ولی او د بلې جنازې په حق کې تاسو ټولو گواهی ورکړه چې دا یو بدعمل انسان نو هم دا یو بدعمل انسانو نو د ډومبي جنازې والا د پاره جنت واجب شو او د دویمې جنازې والا د پاره جهنم واجب شو ستاسو په گواهی باندې په دغه موقع باندې یو نجدي اعتراض کړو چې حضور مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي انتم شهداء الله فی الارض چې تاسو گواهان یې د الله تعالی په ځمکه باندې وای دي نه مراد صحابه کرام دي د اوسنی خلک ته مراد نه دي دا خو په موقع باندې حضور مبارک صلی الله علیه وسلم صحابه ته فرمایلی مونږ هغه وخت کې نو بل حدیث مبارک کې دا روایت هم شته چې په هغې کې حضور مبارک صلی الله علیه وسلم داسې فرمایلی دي المؤمنون شهداء الله فی الارض مؤمنان چې څومره دي که اوس موجوده زما په وخت کې دي او که تر ورځې د قیامته پورې مؤمنان راځي دا ټول په ځمکه باندې د الله ګواهان دي ګورې دا ټول په ځمکه باندې د الله تعالی ګواهان دي او د قرآن او د حدیثو چې ډېر نقطې مو تاسو وګورو نو هغه ډېر په خطاباتو سره هم مشتمل دي ګورئ لکه قرآن مجید کې راغلي دي چې واقیم الصلاة تاسو مونځ کوئ واتو زکات تاسو زکات ورکوئ داسې ډېر آیاتونه چې تاسو وګورو
نو که دغه نجدي دی خبرې ته وکتای شي چې دا خو حضور مبارک هغه وخت کې صحابه ته فرمایلو، نو بیا خو د دې خبرې دا مطلب شو چې دا قرآن بس هغه ټایم کې نازل شوی وو او دینه مراد صحابه چې هغې ته د منځ حکم رالی و، هغې ته د زکات حکم رالی او موږ ته خو د زکات او د منځ حکم نه دی رالی. نه، دا څونه خطابات چې په قرآن کې راغلي دي مؤمنانو ته، څونه خطابات چې په حدیثو کې راغلي دي، هغه دغه خطابات هغه وخت کې مسلمانانو دپاره او تر ورځ د قیامته پورې مسلمانانو دپاره دي. ګورئ په خبره باندې زما پوه شوئ که نو بل یو اعتراض کیږي چې یاره په عرسونو کې زنانه راځي او د زنانو د سړو خلط ملت کیږي ګډواله. نو دا خو موږ الحمدلله بارها په پوسټرو کې لیکلي دي، په دغه کالم د جمله نه لیکله او موږ خو بارها په پوسټر کې دغه خبر لیکو چې عرس کے موقع پر عورتوں کا آنا ممنوع ہے، ځکه چې د عرس په موقع باندې د زنانو هلته رقوالي ډېره زیاته ګرانه وي او سړي ډېر زیات وي. د زنانو د هغه حیا او د عزت د پردې خیال ساتل انتظامی دپاره ډېر مشکل وي. ګورئ ګینې زنانه په مزاراتو بندي نه دي، ګورئ دا خبره هم یادې ساتئ، زنانه په مزاراتو بندي نه دي. ګورئ زنانه به خپل خاوند سره ځي یا خپل رور سره به ځي، خپل پلار سره به ځي، خپل یو مشر زوی سره تلی شي، په پرده کې تلی شي د پلار قبر ته، د رور قبر ته، د زوی قبر ته، د خپل مرشد قبر ته، او پرده کې به فاتحه خوانی وکړي او په پرده کې به خپل پلار رور او زوی سره واپس راځي. ګورئ خپل پلار زوی رور سره به واپس راځي. ګورئ نو دغه رنګې داسې عرسونه بالکل موږ هم ناجایزه ګڼو چې هغې کې د زنانو او د سړو خلط ملت وي. ګورئ او بالکل هغه مزار ته هم تلل ناروا دي چې هغې کې د زنانو دپاره د پردې انتظام نه وي. ګورئ ښه او چې کله هم تاسو زنانه ځي نو په خپله ورسره ځئ، کوشش کوئ په خپله ورسره ځئ. یاره وایي د عرسونو کې ډنګ ډبلی کېږي، دا ډولکي ملکي پکې والی کېږي، چرس بنګ پکې څکلی کېږي او دا حرام کار دی. نو ځکه موږ خلک د عرسونو نه منع کوو، ځکه موږ خلک د عرسونو نه منع کوو. کله چې مکه معظمه فتح شوې نه وه، مکه معظمه فتح شوې نه وه نو خانه کعبه کې بوتان وو که نو؟ 3 بوتان په خانه کعبه کې وو، خو مسلمانانو به بیا هم د خانه کعبې نه طواف کولو که نه کولو؟ کولو که نه؟ دغه رنګې په صفا او په مروه باندې بوتان پراته وو که منو پراته؟ په هغې باندې مو بوتان پراته وو، خو مسلمانانو به بیا هم د صفا او د مروه چکرې وهلې. ګینې که مسلمانانو صحابو دا کتلی چې دلته خو بوتان دي او موږ د عمرې کوو عبادتونه کوو، دا خو بوتان دلته پراته دي. خو نه، د هغه برایي په وجه، د هغه بدۍ په وجه مسلمانانو عمرې پرې نه ښودلې. خو چې کله ولا الله تعالی هول ورکو په مکه معظمه باندې، کله ورته الله تعالی طاقت ورکو، هغه بوتان د خانه کعبې نه هم ختم کړو او د صفا او د مروه نه هم ختم کړو او بیا یې په صفا انداز کې چې کوم د عمره او حجونه شروع کړو. نو که یو عرس کې غلط کار کیږي، اول خو الحمدلله زموږ دا میشن روان کړی دی، الله دې پکې موږ کامیاب کړي چې موږ به د دغو عرسونو نه الحمدلله زموږ عرس چې د مرشدانو کم دی هغه خو الحمدلله د شریعت موافق دی. نو د عرسونو نه به موږ د قباحتونه، دا ډنګ ډبلی چې شوي، چرسونه شو، بنګونه شو، دا به موږ الحمدلله د الله په فضل باندې ختمو. ګورئ خپل کوشش وکړو، خپل کوشش وکړو، د خلکو اصلاح وکړو، خو د دې دا مطلب نه دی چې موږ عرس ته بد ووایو. ګورئ لکه اوس یونیورسټي ده،
آی کې زنانم سبق وای او هلکانم پکې سبق وای. پېښور یونیورسټي به واخلو، په کلاس کې زنانم ناست دي او هلکانم ناست دي، جنکۍ هم ناست دي. اوس د جنکو او د هلکانو خلط ملت بالکل ناروا دی، بالکل ناروا دی. آیا چا یونیورسټۍ باندې اعتراض وکړو؟ څه پورې یونیورسټۍ باندې چا مې اعتراض ونه کړو؟ چې دا کوم خلک زما او ستا په دې مرشدانو په عرسونو باندې اعتراض کوي، همدغه خلک خپلې لوریانې هغه یونیورسټو ته لیږي. ګورئ هماغه کالجونو ته چې کوم دی د دوی دا لوریانې ځي او پردو هلکانو سره ناستې وي، په دربار کې غلابیان یو سایډ ته وي. ګورئ دارنګې د ریلوې سفر ته کوم تاسو ګورو، ریلګاډي کې موږ سره زنانم روانې وي او موږ هم ورسره روان یو، پردی زنانم روانې. دا هم ښه عمل نه دی، د شریعت موافق ښه عمل خو نه دی که نه. په هغې باندې چا اعتراض وکړو؟ څه پورې چا هم اعتراض وکړو. دغه رنګې د دنیاوي جلسې چې وګورو، زنانه پکې موجودې وي جلسو کې، سړي پکې موجود دي. په هغه جلسو باندې چا مې اعتراض ونه کړو، خو چې راځي راځي د یو ولی کامل د شیخ کامل په عرس په اعتراض کوي. دلته ښځې راځي وایي، دلته ښځې راځي، په هغې باندې چا مې اعتراض ونه کړو. ګورئ دغه رنګې چې کله حجیان صاحبان حج لځي په جهاز کې ورسره ګورئ څومره مقدس سفر دی، او په جهاز کې ورسره زنانم روانې دي چې شریعت ته وګورئ دا خو منع دي تا سره د زنانو سفر په یو سورلی کې، خو خلک یې کوي، چا هم په اعتراض. دارنګې په طواف د بیت الله شریف کې وګورئ زنانم د سره رواني، په صفا مروه کې وګورئ، په مزدلفه کې وګورئ، په مینا کې وګورئ زنانه د سره رواني. خو د دې په وجه چا حج بند نه کړو. دارنګې د مدارسو حال چې وګورئ، په مدارسو کې څونه بې احتیاطي کېږي، موږ ته پته ده. په مدارسو کې چا مدرسې ته اوسه پورې بد ویلې؟ نه، چا مدرسې ته بد نه ویلې. نفس مدرسه خو بد شیز نه دی، خو دا کوم کمی چې کېږي دا بد چیز دی. حج بد چیز نه دی، خو چې دا کم موږ نه کمی کېږي دا بد چیز دی. تعلیم کول بد چیز نه دی، خو د زنانو او د هلکانو چې دا کم خلط ملت کېږي دا بد چیز دی. نو دغه رنګې د عرس بد چیز نه دی ګورئ، خو چې د زنانو او د سړو هلته د خلط ملت کېږي دا بد چیز دی. ګورئ زما په خبرو پوهېږئ که نه؟ دا بد چیز دی. دغه رنګې کال ته ډول والی کېږي، کال ته چرس کلی کېږي، موږ یې تاسو نه زیات مخالف یو. ګورئ د صاحب مبارک رحمت الله علیه په حیات کې زه یو مزار ته تللی وم، اوس هم راته یاد دي. هلته یو شخص ما وکتو په سجده باندې یو مزار ته پروت و، پوره سجده یې لګولې وه، او د دې ځینه مې راونیولو، د دې ګروانه ماته اوس هم یاد دي، او داسې مې جخ کې راښکو. اول ما دغه نه پوښتنه وکړم لکه دا سجده دې په کوم نیت وکړه؟ دی ولی الله ته دی نیک بنده ته وایي دا ما ته ډېر زیات قریب دی او ډېر زیات ماړه ته قریب دی. بس هغه خپلې خبرې وکړي، مې نه دا د ګناه کبیره وکړه. که د معبودیت سجده دی ورته کړي چې دا زما رب دی، نو شرک دی وکړو، د اسلام نه خارجي. ګورئ او که په دې نیت دی ورته سجده کړي وي چې دا ډېر عظیم بنده دی او ډېر د فضیلت والا شخصیت دی او ډېر د کمال نه ډک شخصیت دی، په دې نیت دی ورته سجده کړي ده، نو ګناه کبیره دی وکړه، توبه وباسه الله تعالی ته په سجده پروزه. الحمدلله موږ چې مزاراتو ته لاړ شو موږ دا عمل وي. ګورئ الحمدلله. او یو بنده یو مرید په تاسو ته داسې ونه ګورئ چې یو ولی الله ته خپل خدای ویلی دی. ګورئ چې څونه دا خلک مزاراتو ته ځي، څوک هم چې کوم دی هغه صاحب قبر ته الله نه وایي. ګورئ موږ خو چې د ولی الله قبر ته ځو د خپل عمل مطابق دا یو اعلان کو چې دا د الله یو دوستو او دنیا کې څه وخت موجودو او دنیا نه دی تللی دی.
موږ د خپل عمل مطابق اعلان کو چې دا بنده دی د خدای پاک دا الله نه دی ځکه چې الله تعالی خو نه مري کنه الله حي قیوم دی او خو همیشه ژوندی وي همیشه به قایم وي مونږه د خپل عمل مطابق دغه اعلان کوو چې دا د الله یو بنده و څه وخته پورې په دې ځمکه موجود و اوس د دې ځمکې نه الله تعالی لاندې راکوز وفات شو او مونږ د خپل عمل په لحاظ سره دغه یو اظهار کوو چې دا د الله د ولی الله قبر دی که د قبر ته تلل شرک وي صاحب مبارک رحمت الله علیه به ډېره ښکلې خبره کوله وی معاذ الله ثم معاذ الله د الله تعالی قبر شته څه د الله تعالی قبر شته چې د الله قبر لځئ ګورئ بل چاله به نه ځئ که بل قبر له لاړئ نو تاسو شرک وکړو نه نه الله تعالی حي القیوم ذات دی مزاراتو ته تلل دا منافی د توحید نه دي ګورئ دغه رنګې که مو تاسو واده وګورو نکاح وګورو په نکاح کې موږ څونه فحاشي کوو لس ورځې شل ورځې به واده ته پاتې وي ټول ملک هم په مخ اغشتی وي څونه ډولکیو څونه چې کوم دی ډنګ ډبلۍ م راغستی وي ټیپ پکې لاغږو مالت کې رانه څو خوب قدرې نشي کولی ولې زما د زوی واده دی ولې زما د رور واده دی نو آیا اوس دا نکاح غلط کار دی که دا ډنګ ډبلۍ یا دا ډول دا ټیپ غږول غلط کار دی دا ټیپ ډول بجانا غلط کار دی کنه نکاح خو روا ده نو آیا د دې ډنګ ډبلۍ په وجه د دې ډول په وجه د دې میوزیک په وجه دا نکاح غلطه شوه نه نفس نکاح خو چې کوم دی روا ده جایز ده یو ښه عمل دی حسن عمل دی خو دا ډول بجانا د میوزیک پکې غلط کار دی نو دغه رنګې دا عرس نفس عرس ښه عمل دی د ایصال ثواب عمل دی خو چرس پکې څکل میوزیک پکې وهل ګډېدل پکې دا غلط کار دی دا غلط کار دی سیدنا امام شافعی مبارک رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې زه کلم بغداد شریف ته راغلی یم حضرت خطیب بغدادی سے مبارک رحمت الله تعالی علیه لیکلی دي او خطیب بغدادی سے مبارک داسې هستی چې دا 463 هجری کې تیر شوی دی د دې وخت علما دغه د خپل خورو تم نه رسی ګوري ښا دا داسې عالم تیر شوی دی دې فرمایي چې امام شافعی مبارک رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې زه کلم بغداد شریف ته راغلی یم وی ما د امام ابو حنیفه سے مبارک رحمت الله تعالی علیه د قبر مبارک سلام کړی دی او وی د امام ابو حنیفه سے مبارک رحمت الله تعالی علیه د قبر سلام چې ما کړی دی زما چې کوم مشکل مو الله تعالی د امام ابو حنیفه سے مبارک د برکته هغه مشکل الله آسان کړی دی هغه مشکل می آسان شوی دی او امام شافعی مبارک رحمت الله علیه فرمایي چې دا داسې عمل دی چې ما بارها په دې تجربه کړې ده ګورې داسې نه چې اتفاقاً بس یو ځل زه راغلی یم او د امام ابو حنیفه سے مبارک رحمت الله علیه د قبر سلام یو کو بس مشکل می یو بس هغه حل شو نه وی بارها ما په دې تجربه کړې ده تجربه اوس د قبر د زیارتونو سلام هم طریقه ده ګورې صاحب قبر لچیزی کوشش پکې چې د سینې ته مخامخ ودرېږي چې د سینې کې کوم خیر پروت دی چې هغه درته الله درکړي یا به د سینې ته مخامخ ودرېږي یا به د خپو ته مخامخ ودرېږي او سبوح قدوس ربنا وربنا الملائکه والروح د دې ورد به شروع کی د دې ورد بکې د خیر د دې ولی الله د نیک توجه ورو تا طرف ته متوجی کیږي داس یو ټیم راشي چې دغه صاحب قبر ز څنګه تاسو سره ناست داسې در سره بیا ناستي ګوره داسې در سره بیا ناست خو ته خلک راشه د زړه دا کړکۍ خودي کولو شي کنه د زړه کړکۍ خودي کولو شي بیا چې دا وردو کې بیا به 21 پیری سورې قدر شریف وي ان انزلناه فی لیلة القدر د دې ورد بکې رو یو دل سلام باندې
تا ته به پوه نه شي، په دویمه پیره په سلام به ته پوه نه شي چې بارها ته د دې ولی الله سلام ته راځي یو ټایم به داسې په خامخا په تا راځي چې د دغه ولی الله نیک نظر او نیکه توجه به تا ته بیخي داسې مخامخ شي چې څنګه زه تاسو ته مخامخ ناست یم. ګوره دغه رنګې امام ابن حبان صاحب چې دا مشهور محدث دی او په 354 هجری کې دا مبارک تیر شوی دی، دی فرمایي چې زه د توس خار ته چې کلم راغلم، توس خار ته او ما ته چې کلم مشکل راغلی دی، ما د حضرت امام موسی رضا رضی الله تعالی عنہ د قبر سلام کړی دی. الله تعالی هغه مشکل د حضرت امام موسی رضا رضی الله تعالی عنہ د برکت الله زما آسان کړی دی. ګوره آسان کړی دی. ګوره د اولیاء قبر قبرونو سره څونه خیر ملاویږي. دا مشهور محدثین ورته راغلي دي سلامۍ دپاره. ګوره امام ابن حبان سے مبارک رحمت الله علیه سے معمولی ہستی نه ده. ګوره 354 هجری کې مخکې تیر شوی دی، تقریبا 1000 کال مخکې تقریبا څه د پاسه. زه زیارتونه نه منم، زه زیارتونو له نه ځم، زیارتونو والا تا نه غواړي چې دا پلید سړی ماله راشي. په سمرقند کې باران نه کېدو، څه وخته پورې ډېره خشکسالي وه. امام ذهبي سے مبارک رحمت الله تعالی علیه لیکلی دي چې خلکو صلات الاستسقاء وکړو، د باران د پاره موږ وکړو، خو بس باران نام و نشان نو. په دغه وخت کې د سمرقند یو نیک بنده رالو، د سمرقند قاضي سره کېناستو. د قاضي صاحب ته فرمایي چې قاضي صاحب مونږ خو دعاګانې مو کې صلات الاستسقاء مو کړو، خو باران ونه شو. زه تاسو له یو خپله رای در کوم، که مونږ ټول داسې کار وکړو چې د امیر المؤمنین فی الحدیث سید المحدثین امام محمد بن اسماعیل بخاری المعروف امام بخاری سے مبارک رحمت الله تعالی علیه قبر مبارک ته لاړ شو، هلته د باران سوال وکړو، نو کېدی شي چې زموږ دا مشکل الله تعالی د هغې په وسیلې سره آسان کړي. هغه د وخت قاضي ورته داسې جواب نه ورکوي چې د الله نیک بنده ولې دلته مونږ الله ته سجده ونه لګوله، ولې دلته مونږ سره خدای نشته چې ها د امام بخاري صاحب قبر ته مس معبوزي، آیا دلته زمونږ خدای پاک سوال نشي قبولولی؟ آیا بس 2 رکعاته نفل مو کړو کنه خپل رب نه سوال وکړو کنه؟ د امام بخاري صاحب ته قبر ته د تلو څه حاجت دی؟ نه هغه د دې وخت نام نهاد عالم نو. ګوره ها قاضي صاحب د وخت جید عالم د علماء حق نو. ګوره ها قاضي صاحب اوچت را پاسېدو. امام ذهبي سے مبارک رحمت الله علیه لیکلی دي، او امام ذهبي صاحب داسې هستی ده چې په ده باندې څوک اعتراض نشي کولی. 748 هجری کې تیر شوی دی. ګوره تقریبا چې 1900 کال برابري د خپل عقیدې نه ځان خبر کوي. امام ذهبي سے مبارک فرمایي چې دا قاضي سے اوچت را پاسېدو او دغه نیک بنده ته وفرمایي چې راځه په دې سمرقند کې اعلان کوو چې ټول د امام بخاري صاحب روزې ته ټول راځي. قاضي صاحب اعلان وکړو، اعلان کوي چې د سمرقند خلکو باران د پاره مونږ ډېر سجدي ولګولې رب ته، خو راځئ د امام بخاري صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه قبر انور سره ودرېږو، هلته به رب نه سوال وکړو، کېدی شي د هغې په وسیلې سره دا سوال الله زمونږ قبول کړي. ټول په یک زبان باندې د سمرقند خلک را روان شول، د امام بخاري سے مبارک روزه مبارکې ته راغله. امام ذهبي سے مبارک فرمایي چې دې خلکو لا په مخ باندې لاسونه نور راښکلي چې دا باران آثار الله راښکاره کړي، او دونه باران شو چې یو هفتې پورې د امام بخاري صاحب روزې سره دی د باران په وجه ولاړو. ګورئ بیا کور ته نشو تللی. د اولیاو په مزاراتو کې دونه خیر تعالی الله درکوي. غټ دلیل زما ستاسو دپاره کتابونه خو نو د دلایلو نه ډک دي. زمونږ د سلسلې د علي چشتي او عظیم پیشوا، زمونږ د سر تاج سیدنا و مرشدنا
خواجہ ہندوستان عالتائی رسول نائب رسول معین الملہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ هغه د داتا سے مبارک رحمت الله علیه د قبر سره دا چله ول بیا کولا چې د قبرونو نه خیر نه ملاوي دي برکت نه ملاوي دي نو خواجه سے مبارک رحمت الله علیه دا 2 میاشتې یا د سلويخ ورځې یا پر روایت خراف شپږ میاشتې چې د خواجه سے مبارک رحمت الله علیه د داتا سے مبارک رحمت الله علیه د خپو مبارک سره په خوا کې چله کولا د حبس ټیم تیرولو حبس ټیم تیرولو نه ځکه خو چې د چلې نه را پاسېدو سی فرمایل گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کامل آرا رہنما وہی گنج بخش حضرت داتا سے مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ دا سی ہستی دا چې اوسم عالم فیضیاب کوي لګیا دی گنج بخش خزانی لګیا دی خلقو کی تقسیمی لګیا دی مظہر نور خدا دا اللہ د نور یو عظیم مظہر دی ګوره ناقصارا پیر کامل ناقصانو د پاره یو پیر کامل دی کامل آرا رهنما او د کاملینو د پاره یو عظیم رهنما دی ما ته ډیره رهنمایي حاصله کا دلته ځاسې نو مناس خواجه سے مبارک رحمت الله تعالی علیه دا 2 میاشتې یا سلويخ ورځې یا شپږ میاشتې اسې عباس دلته تیرولې هغه ته خو د حضور مبارک دا طرف نه حکم ملو چې زر ځان هندوستان ته رسوا شابه زر ځان هندوستان ته رسوا خو پلار دلته یو عظیم هستی آرام فرماوا علما د تصوف لکی چې دلته خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت الله تعالی علیه داتا صاحب سره روحانی مشورې کړې دي د اسلام ته تبلیغ د پاره رهنمایي ته نه حاصله کړې ده اینه پس چې کوم دی په طرف د هندوستان بیا تللی دی ګوره دغه بزرگان د قبرونو نه اوسم خیر ورکوي زمونږ شیخ و مرشد مبارک یو ځل د عبدالرحمن بابا رحمت الله علیه قبر سره ولاړو د عبدالرحمن بابا رحمت الله علیه قبر سره ولاړو ورته یو فرمایل اے عبدالرحمن بابا خره تخکاری چې دعا ته د لاسونو اوچت کړي دي دا زموږ د صاحب گفتار خو سم دعا راته وکړه ګوره سم دعا راته وکړه خو هغه بصیرت چې تا ته نه دی حاصل هغه نظر تا ته نه دی حاصل نو ولې بیا اعتراض کې فرمای زمونږ مرشد پاک چې زه د اصحاب بابا رضی الله تعالی عنہ قبر مبارک ته لاړم و اصحاب بابا رضی الله تعالی عنہ را سره ډایرکټ ملاقات وکړو و ورته مو فرمایل اے د حضور مبارک صحابي زه فنا فی الله کې دل غواړم د الله په مینه کې ځان غرقول غواړم ما ته څه وظیفه راکا و یا صحاب بابا رضی الله تعالی عنہ راته فرمایل چې اسماء الحسنا وایا دې کې به فنا فی الله شي اسماء الحسنا کې کار کوا دې کې به کوم دې ته فنا فی الله شي د الله په مینه کې بلاړ شي تا ته اوس دا بصیرت نه دی حاصل نو ته ولې بیا اعتراض کې ګوره نو د عرسونه ټول الحمدلله زموږ د شریعت موافق دي الحمدلله زموږ په دې صاحب مبارک رحمت الله علیه یا د خونبنجو بابا رحمت الله علیه یا نور چې کوم دلته موږ عرسونه کوو ټول د شریعت موافق دي فاتحه خانی پکې وشي د قرآن ختم پکې وشي شیرینی پکې تقسیم کی خوراکات پکې تقسیم شي هغه چې کوم دی وبخلی شي بعض خلک وایي یاره دا خو تاسو د هغې په نوم باندې تقسیموئ دا ښه نه کوئ وایي تاسو د هغې په نوم باندې دا تقسیموئ دا ښه نه کوئ نو څوک ستا په نوم یې تقسیم کړو ستا په نوم یې تقسیم کړو ته چې کله میلمه دې راځي او میلمه له چرګوټۍ روړې پلاره در سره څوک ملو شي هلکه څه کې خیر شه یاره میلمه راغلی دی دا چرګوټۍ ورله وړم دا چرګوټۍ دی د چا په نامه روړی دی د میلمه په نوم دی روړی دی دا خو تا هم شرک کړی دی بدعت دی کړی دی یاره میلمه مې را روان دی روجي وله روړم روجي وله روړم دا خو ته هم چې کوم دی د غیر الله په نوم باندې لګیا دی خیرات کې لګیا دی چې چا نه الله تعالی عقل والی نو هغه نه دین هم واخلي دین چې ته واخلي عقل هم ته واخلي هلکه چې مونږ د
خیرات صدقه کو نو دا د ایصال ثواب په نیت کو دا د ایصال ثواب په نیت کو چې الله د دې دا ثواب خپل پنجو بابا ته زمو مرشد پاک ته غوث پاک صاحب ته داسې داتا صاحب ته کاکا صاحب رحمت الله علیه پیر بابا رحمت الله علیه چې الله دې صاحبانو ته ور ورسه یاره تاسو مزاراتو کې ساروی علالوی د هغې په نوم باندې وما اهل بغیر الله د آیات مبارک درته زر ووایي د الله په نوم نه بغیر په بل څه نوم باندې ساروی علالول چې کوم دی دا حرام دي حرام دي. آیا زه خو الحمدلله په مزاراتو ډېر ګرځېدلی یم تاسو به هم ګرځېدلی یئ چې په مزاراتو کې چې کوم دا ساروي حلالیږي په هغې باندې د حلاله په وخت کې موږ د خپل پنجو بابا نوم ولو که د الله نوم پیلو د الله نوم پیلو موږ به د بادر بابا نوم ولو که د الله نوم ولو د الله نوم ولو د کاکا صاحب نوم پیلو که د الله نوم پیلو د الله نوم پیلو چې حلال کو پوه شي دعا پیو که چې الله د دې د ثواب خپل پنجو بابا ته کاکا صاحب ته زما والدینو ته زموږ استادانو ته وربخي او که د ایصال ثواب منکر بیا خو د قرآن منکر و عجیبه معاملې دي خو چې کله د خپل کانفرنس کوي هغه ټولې جایزې دي ګورئ کله د خپل جلسې کوي هغه ټولې جایزې دي خو زه تاسو که د خپل مرشدانو عرسونه کوو بیا دا خلک پریشان شي ګورئ نو کوشش کوئ چې دا خبرې زده کوي او د خپلو بچو ته دا خبرې وښایئ چې څوک ول عقیدې خرابې نه کړي د اولیو بې ادبه نه شي د صحابو بې ادبه نه شي د اهل بیتو بې ادبه نه شي د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم چرته بې ادبه نه جوړ نه شي ګورئ الله تعالی دې زموږ د مرشد پاک دا عرس مبارک په خیر سره وکړي او دغه اولیا نیکان پاکان زموږ د عرسونو محتاج نه دي ګورئ دا خبره هم یاده ساتئ دې عرسونو کې د هغې د برکت د هغې په برکت سره الله موږ له خیر راکوي ګورئ ښه الله موږ له نور هم خیر راکوي ګورئ هغې خو خیر وړلی دی هغه خو د لوی خیر مالکات دي ګورئ نو دې عرس مبارک کې کوشش کوئ چې ټول بڑھ چڑھ کر حصہ واخلئ سهار به 7 بجې د قرآن ختمي زموږ دا ملګري الله دې معافي وکړي پوسټر ګوري نه موږ ځای په ځای پوسټر هم لګولي سوشل میډیا باندې دا پوسټر ډېر زیات خور شو له خیره خو بیا هم درنه تپوس کوي جي ختم بس څه ټایم شروع کوئ نشان به څه ټایم خیږي غلاف پوشي به څه ټایم کېږي هغې کې هر څه لیکلی شوي دا پوسټر دی دونه تکلیف نه کوي چې د پوسټر کې څه لیکلی شوي نو انشاءالله 7 بجې به ختم قرآن پاک سٹارټ کېږي انشاءالله او بیا به له خیره شیریني څه تیاره بیا به تقسیم شي غلاف پوشي به وشي بیا به انشاءالله ناتخواني بیانات تر ماسوتنه پورې جاری وي نو کوشش کوئ چې دغه محفل کې خامخا خپل شرکت وکړئ خپل ملګرو ته دعوت ورکړئ خپل احباب راولئ د خپل مجلس ورته وښایي په دعوې سره وې راشه زموږ د مجالسو کې لږ کښېنه چې تا ته څونه سکون میلاویږي له خیره نو انشاءالله په دغه مجلس کې به ټول خامخا خدمت هم کوئ او شرکت هم پکې خامخا کوئ او صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه به فرمایل چې ما ټول عمر د خپلو مریدانو دپاره وقف کړی دی ټول مریدانو دپاره مې دا ټول عمر وقف کړی دی او حقیقت هم داسې وه په تهجدو کې به چې دعا کوله موږ به چېرته یاد کړو کله به یاد نه کړو تاسو به مخکې یادولی ګورئ زمونږ مور بی بی به ورته کله کله فرمایل چې د خپل جسماني اولاد دپاره هم دعا کوه که نه چې دعا کې نو دا ټول مریدان یادوي او دا جسماني اولاد نه یادوي سه مبارک به مسکی شو تبسم به ورته وکړو نو هغې مبارک چې په هر دعا کې تاسو یاد کړی زم یاد کړم زم روحاني بچی یم جسماني بچی یم او دارنګې تهجدو کې په مقدس مقاماتو کې که حج بیت الله کې به که په عمره کې به هر ځای کې به چې موږ دپاره دعاګانې کړي دي موږ ته خیر را کړی دی موږ ته د الله ذکر را کړی دی او د د برکته زموږ ستاسو عقیده محفوظه ده چې د دغه دور د فتنو نه د په دعا سره مو تاسو محفوظ یو نو ډېر خیر د د برکته الله ما تاسو ته را کړی دی نو موږ له پکار دي چې د دې په بدل کې هم د مینې او د محبت مظاهره وکړو او د هغې عرس مبارک کې پوره ورځ تېره کړو ګورئ چې سهار 7 بجو له ځان راورسوو چې اختتامي دعا پورې کینو ګورئ
دا نه چې تا وکوي ما ته چې زه راغلی یم او غیب شی رانه پوه شوئ نو دا شیزونه به نه کوئ ګورئ څنګه چې تاسو موږ ته دعوت کله را کوئ د محفلو نو ما ته څه وایي صاحب وختي به راځئ ګورئ تاسو لومبی الفاظ ما ته دا وي وختي به راځئ او اخره پورې به را سره ناست نو قاري صاحب ته مې دیم نیمه کې تختی نو کوشش پکوئ چې پوره ورځ به تېروئ ګورئ